السلام علیکم. تاسو ګورئ د سونو پښتونخوا د فیسبوک پاڼه. زه عرفان حسین علي. دا وخت په یو ځایي پارک کې د شانګلې ولاړې ما چېرته چې د اختر دویمه ورځ ده. خلک د خپلو کورنیو سره راغلي دي او د اختر د دغه رنګینیانو نه خوندونه اخلي. ما هم غوښتل چې یو راپور په دغه اختر کې له تاسو سره شریک کړم او خلک چې د اختر خوشحالیانې یو په دوه کوي په دې ځایي پارک کې د تاسو سره یې شریکې کړم. نور حال را سره په دې راپور کې وګورئ. یاره بس اختر خو ماشاءالله ډېر ښکلی اختر روان دی او نور اختر هم ښه وي او بس دا اختر هم ښه دی. نو بس اختر خو د وړو اختر یې د غټو څه اختر یې خو بهرحال موږ واړه راویستي چکر لا بس ښه دی. لکه اختر مزناک دی، ښه ښایسته دی. لکه خپل پردو کره میلمه او دوست او یار ملګری راشي لکه دغه نو او سره تعلقات وشي پکې دغه وشي نو ډېر ښه دغه دی. لکه کوم خلک چې مایوس یې اخترو کې چکر نه دي هغو ته زه دا وایم چې هر حال کې خپل ځان خوشحاله ساتل پکار دي او اختر خو داسې ورځ ده چې اختر خو دې ته وایي چې دا د خوشحالۍ ورځ ده. نو دې له دا پکار دی دوی چکر ولوځي او د دې لپاره دا ریفریشمنټ دی. انسان لپاره ریفریشمنټ ډېر زیات ضروري دی. ما اختر الحمدلله ډېر ښکلی زبردست اختر دی. روژې هم ډېرې زبردستې وې تېرې شولې. اختر دی اوس ماشومانانو اختر دی، زموږ غټو خو اختر دومره نه دی خو چکر له راغلي ماشومان ځان سره ایستي دي. ډېر صحیح موسم دی، اختر ده او خوشګوار. ماشومانان هم ډېر خوشحاله ګرځي راګرځي ښه چکر دی. موږ خو د دغه ځای د دې کلي او پارک خو ډېره مزه کوي. پارک ته خو موږ مطلب لرې لرې ځای نه خلک راځي او موږ خو د دې کلي خلک یو او موږ خوشحالېږو چې بهر نه خلک راشي او دلته کې مطلب کوز دا پارک وویني دا ځای وویني. نو موږ دې خبرې ته خوشحالېږو چې څومره خلک راتلی شي. نو بلکل موږ دې ته خوشحاله یو چې راشي. ښه زبردست روان دی او بس ماشومان هم راویسته کور کې تنګ شوي پرېښولو نه وي بوزه بس آرام ویسته.